بسم الله الرحمن الرحیم. بټګرام چونکې داسې هیلی ایریا ده، دلته د سویګیز خو تنظیم نشته. دلته چې کوم مین سورسز دي د دغه لپاره نو کنزمپشن لپاره یا فایر ووډز دي لکه لرګي دي یا چې کوم دی نه ایل پی جي ګیسونه دي. نو ایل پی جي حوالې سره مختلف کمپنیانې دي، د هغې سپلای دلته ټایم ټو ټایم کیږي. تقریبا دلته د ایل پی جي 18 پورې ډیلران دي او د هر ډیلر سره مختلف دغه دي. دا لاست ویک کې هم دلته چونکې داسې څه دغه جوړ شو، حالات جوړ شو، پبلک کمپلینټ شروع شو چې یاره ګیس اویلیبل نه دی یا که اویلیبل دی نو ګران خرڅ دی. پای کې موږ کریک ډاون وکړو. د کریک ډاون نه مخکې د هغې د کوم یونین دی د هغې سره خبرې اترې وکړلې. بیا د اوګرا چې کوم ریټ دی 1067 روپۍ پر 11.8 kg هغې امپلیمنټیشن موږ په دې باندې وکړو. نو هغې کې لکه زیات یونین والا موږ سره تعاون وکړو او هغوی په هغه ریټ باندې خرڅول هم شروع کړلو. خو چونکې لاک ډاون دی، لاک ډاون په وجه باندې موږ یو داسې سټریټجي اپناو کړې چې نیم بازار یو طرف کولاوي، نیم بل طرف ته کوم چې د پروینشل ګورنمنټ د طرفه دي راشن شو یا د نور څیزونو سامانونو شو یو طرف کولاوي بیا بل طرف کولاوي. نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو ګیسونو واته لږ پرابلم و. خو موږ لګیا یو دا چې کوم ګورنمنټ ریټس دي، که د ګیس دی، که د راشن دی، کانپین آیټم دي، د آټا، د چیني، د هغې ټول امپلیمنټیشن دپاره زموږ اے سی صاحبان چې نو هغه اے سی صاحبان زموږ چې کوم ډي اف سی دي، فوډ والے دي، ټول ټایم ټو ټایم وزټس کوي او هغه امپلیمنټیشن کوي. نو انشاءالله دا به داسې څه ایشو شته دی نو. او هر یو شی که د خوراک آیټم دي، که د دغه دي، نو هغه ټول ښه وافر مقدار کې اویلیبل دي او شته.